ملګري پته نشته د دوی را روان دي راځي به خو دا ټایم زموږ تېرېدو نو موږ به دا کار شروع کړو. نو زه سهیل باچا ته خواست کوم چې هغه راشي. ناسته هېڅ پروا نشته، باز که دغه ماس په منګول ناسته هېڅ پروا نشته. ما د زړه په غوښو باتوران ورله ساتلي دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. باریش الله درنګ جهان مننه دا باچا خان بابا د انوسی چې راته نن ناستي په هر کال دوی د بریکوټ پریس کلب په اعزاز کې یو ډیر درون او د عزت نه ډک دا پروګرام کوي. یقینا دلته ډیری سیاسي پارټۍ د هغه زنګ د پاره مونږ چونکې په فیلډ کار کوو ډیر قابل قدر دي ټول، خو د فضل اکبر خان دا حجره د مینې نه ډکه او بیا د ان پی دا مشران څونه چې زما شا او مخې ته ناست دي یقینا چې دوی د صحافیانو له عزت ورکول په دې باندې دوی ډېر ښه پوهېږي. د دې بریکوټ پریس کلب چې کله سلیکشن وشو او زمونږ کابینټ جوړ شو نو مونږ د دې خبرې چې د عهد وکړو چې مونږ به د تحصیلي بریکوټ د پاره مخکې چې کم خدمات شوي دي بیا به هم وکړو. په دې کې قومي جرګه فضل منان خان ناست دی، د هغوی که زه شکریا ادا نه کړم نو بده به یې ولې چې د بریکوټ پریس کلب په دې ټینیور چې کله ختم شو بیا د دوی د مسلې وي نو په دې کې قومي جرګې یو کلیدي کردار ادا کړی. نو زه قومي جرګې ته خراج تحسین پیش کوم. فضل مولا خان ناست دی، زموږ سرپرستی اعلی دی. د دوی د وخت چې کم صحافتو کم مشکلاتو دوی ته نو نننی نوی دور دی او د ده یو زوی هم دا دی ولاړ دی خو دلته ګوته وهي او هلته کې شی ځي هغه لیکل او هغه مشکلات ختم شوي. د فضل مولا خان ګوتې ستړي شوي ده ته هم وایي ته اوس په قلاره کښېنه او ستا زوی چې دی هغه به ګوته وروړي او تصویر به ځي بهر ملک ته. د ډاکټر ذاکر صاحب زیات مشکور یم چې همیشه دې انسان د یووالي خبره کړې ده، د اتحاد خبره کړې ده او په بریکوټ کې چې کم مشکلات دي په هغې کې شانه بشانه ولاړ دی. زمونږ د بریکوټ پریس کلب جنرال سیکرټري خلیل الرحمن باچا چې خپل یو ځانګړی حیثیت لري په صحافت کې لږ لیټ رالو، زه د ده هم ډېر زیات مشکور یم چې دته نن درپیش مسلې وې خو دته ما وویل چې د باچا خان بابا د انوسي چې دي ګوره دا به رانه بیا خپئ او ځان په ټایم راورسون. د ده هم شکریا ادا کوم چې دا خپل کار پرېښود او دلته رالو. زمونږ بختي روان صاحب چې فینانس سیکرټري دی د بریکوټ پریس کلب هغه هم راغلی، د هغوی هم ډېر مشکور یم. یو څو خبرې به مختصر وکړم. کله چې سعودي عرب ته لاړم د عمرې په غرض باندې نو ما وی چې د ان پی چېرته د فضل اکبر د دې حجرې پورې محدود ده او بیا په دې صوبه کې د دوی یو حکومت راغلی خو هلته چې ما د ان پی کم طاقت ولیدو نو تاسو یقین وکړئ چې زما پلار ما ته ووایي چې یاره دا تو چې دا کم شی کې دا خو ما ته پته نه وه چې په دې کې دونه عزت دی او په تا پسې خو د ان پی ثابت د دمام ریجن خلک رالل دلته او دوی درته ویګو ګاډي راویستې دی او ستا دونه استقبال. نو زه د دمام د ریجن د ان پی د هغه ملګرو هم درنګ جهان مننه کوم چې هغوی هم د صحافت په قدر پوهېدل او ما له د په سعودي عرب په خاوره باندې دومره عزت راکړی دی چې یوه ګنټه چې دی زما سره د بل چا دپاره ټایم نه و هغوی دومره مینه راکړي. بریکوټ پریس کلب به همیشه که دلته سخت راغلی دا فضل اکبر خان مخامخ ناست دی نو یقینا چې موږ د ده سره په درپیش چې کومې مسلې وي د بریکوټ په هغې کې موږ د ده سره ولاړ یو او بیا چې کله په موږ باندې کیس رالو د منشیات پروشو د طرفه نو دا اعزاز زه فضل اکبر خان او بالي شالده او بختیار خان محمود خان له ورکوم چې دوی بیا زموږ سره ودرېدو او موږ له وکیل ونیو او زموږ سره د اخره پورې دوی ولاړو. د بالي شالده چونکې د تحصیل نایب صدر شوی دی نو دته هم زه د بریکوټ پریس کلب د طرفه مبارکباد پیش کوم. دا یو جمدی بني آدم دی او کم خلک چې جمدي هغه نه ورکي که نه بالي شالده سره یو ساده غونته موبایل دی خو پیاده روان شي یو خبر کې بل خبر کې ګونګوسې وکړي هغه ګڼه جوړه کړي یو دغه له ښکلا ورکړي نو دا د دې سړي کوالټي ده. اوس په یو سړي کې کوالټي ده هغه خپله کوالټي مخې ته راوړي نو په کار دا ده چې په دې باندې مونږ اعتراض ونه کړو او دا مونږ بروی کار راولو. د ان پی جنرال سیکرټري د شموزو ارشد خان ناست دی، د دوی هم ډېره مننه کومه. محمود خان او بختیار خان چونکې بزرګان دي همیشه د دوی سره زمونږ چې دی د یووالي دغه واحد کرم صاحب ناست دی، ناظم احمد خان ناست دی او داسې که چا نومونه وانلم عدالت خان لالا چې د ټول ملګرو زه ګورئ په خپله د ان پي سره
15 اختلافات په خپل ځای خو چې کله دوی دا مینه راکړي نو بیا پړه کې دغه راشي یاره داسې د مینې یو پارټي شته بله ورځ ما یو تصویر ورکړی یو کال بعد یو تصویر زما رالو د عزیزالله ګران نه مې انټرویو کوله نو د تحریک انصاف یو ملګری لګېدلی او ما ته تحریک انصاف په کول اچولی نو هغه په سوشل میډیا ورکو نو ما د ټلیفون نه رالو چې هلکه مبارک شامل شوې نو ما ورته ولیکل چې یاره زه به شامل شم خو لکه دوی دا کنزل کوي که د دې نه ډډه وکړي چې زه به شامل شم دوی د کنزل پرېږدي به دوی سره شامل شو نو دغې پارټۍ ته دا یوه خبره کوم د دې سټیج نه چې ګوره تاسو د کنزلو نه ډډه وکئ د داسې غونته حرکتونو نه ډډه وکئ زمونږ یو فیملی بیکګراونډ دی څه خلک به وي هغه به دغه کېږي ګوره صحافیان دپاره ټولې سیاسي پارټۍ که هغه تحریک انصاف دی که مسلم لیگ دی دا ټولې زیاتې ډېرې عزیزې دي یوازې ان پي نه ټول مونږ ته قابل احترام دي خو بیا د یو سړي سره داسې چل کول په هغه پسې پراپیګنډې کول نو زه وایم چې دا لکه خوند نه کوي او دا اوسنی دور چې دی دا د مینې دی دا د دې خبرو نه دی لکه زمونږ سره دې نه زیات یو اختیار دی زمونږ سره چینلې دي اخبارات دي او زمونږ سره ډېر لوی لوی پیجونه دي چې هغه په کروړو خلک ګوري مونږ هم داسې یو حرکت کولی شو خو نه زه دغې ملګرو ته وایم چې سبا بله ورځ به درنه دا 4-5 پولیس هلي نو تاسو داسې یو کار مه کوئ چې په هغې د انسان زړه ته ټیس رسي د دې نه ډډه کوئ دا پړه خبرې ډېرې دي خو زه به په دې اخر کې د پولیس ورونو د سکیورټي ادارو او فضل اکبر خان ته یو خبره کومه که ماته لږ متوجه شي دا فضل اکبر خان تحصیل کونسلر دی په دې هاوس کې ناست دی د ټي ایم ای بریکوټ د اړخه په لاړو توکلو باندې هم ټیکس لګېدلی دی په غریب په خان په امیر که تو د کور دیوال جوړ او که دغه خو د هغوی ته به مخامخ کېږي نو فضل اکبر خان له دا په کار ده په هاوس کې د ډېر یو ښه کردار دی قاید حزب اختلاف یې هلته نو په کار دا ده په دې خبرو باندې لږ نظر ساته چې دا غریب خلک لکه دلته یو بېروزګاري ده او بیا ټیکسونه شي نو دا به موږ څه کوو دویمه خبره دا ده چې فضل اکبر خان او د ان پي ټول ملګرو ته زما دا دغه دی او د تحصیل صدر بختیار خان ناست دی زمونږ په دې تحصیلي بریکوټ کې د خلکو سره کټ ګاډي دي سوزکي دي که دغه سوزکي د وقار خان زما سره کمیټمنټ کړی دی فضل اکبر خان که دغه سوزکو ته انتظامیې لاس واچو نو بیا به بریکوټ پریس کلب او د باچا خان بابا د انوسي ګوره په روډونو کې بیا به ستا په حجره کې نه یو بله خبره دا ده زمونږ دا بریکوټ خو چونکې زمونږ علاقه ده زمونږ کلی دی ستاسو د ټولو دړنه پې مونږ خفه کېږو یوه خبره درته کوم او هغه دا چې فضل اکبر خان په تحصیل تاڼه کې چرته د دې سړي مرسته مه کوئ چې هغه په چرسو کې ککړي هغه د بل ځای نه راغلی راغی موږ ته مشکلات جوړوي نو که موږ د یو ووټ دپاره د هغه سړي مرسته وکړو خو دلته زموږ د ځانه نور خلک خفه کوو په دې بریکوټ کې چا 274 پوډریان جوړ کړي د هغه خلکو مخنیوی به کوو نن د هغه مور نه تپوس وکړه د چا بچی چې پوډري دی په نالۍ کې پروت دی دا یوازې ذمهواري د سهیل باچا او د خلیل او د فضل مولا نه ده چې دی به په اخبار کې لیکي او منشیات او زموږ خوړه شین شو حکومت یو په دې ستړی کړو چې دلته کې منشیات دي دا ختمول غواړي دلته د دغې خلکو سپورټ ختمول غواړي نو په دې کې به د باچا خان بابا د نوسو نه لږ هیلپ غواړم چې دوی هم په دغې کې لږ کردار ادا کړي لکه عماد خان سره نن دی ناظم دی او ارشد خان جنرال سیکرټري دی زما د پریس کلب جنرال سیکرټري ته تو وګوره په خدای یقین وکړه وزیر اعلی تیریږي ارشد خان ته هم لږ کردار پیدا کا او بختیار خان ته هم دا خبره کوم چې هغه د تحصیل صدر دی هغه هم په دې کې کردار ادا کوي دلته چې کم 2 نمبر خلک دی د هغوی خلاف به یو ډال کېږو زه په آخر کې د دې قدرمندو میلمنو د دې باچا خان بابا د نوسو په درنګ جهان مننه کوم د دوی په حال پازو کې دوی شکریا ادا کوم او دا یوه دا ورسره کمیټمنټ کوم چې بریکوټ پریس کلب به انشاءالله تاسو دوی له عزت ورکوئ نو دا بریکوټ پریس کلب به هم تاسو له عزت ترکوئ په هر ځای کې به ستاسو سره نیغ په نیغه ولاړي زه د بالي شال ده د دې خلوص نه ډک د فضل اکبر خان پیاس خان ناست دی خسرو خان زما مخې ته ناست دی سجاد خان رالو چې سجاد خان یو لوی کردار و د بریکوټ پریس کلب په روغه کې او د چا چې نومونه وانلم ډېر معذرت خوایم ما ته ټول چې دی ډېر زیات قدرمن یې ستاسو درنګ جهان مننه ډېره مهرباني سهیل باچا د خوږو خبر نه وروستو بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول خو زه د عوامي نېشنل پارټۍ د خپلو مشرانو ډېره زیاته شکریا ادا کوم ډېره مننه ټول خلک پوه دي او زمونږ خاص کر د قلم سره تړلي کم خلک که صحافیان دي کادبان دي ټول په دې یو خبره متفق دي چې یاره د عوامي نېشنل پارټۍ مشران د دوی کشران دا خلک د دې قام د دغه اهمو خلکو چې واقع لکه صحافت چې دی دا
د دې ملک یو خپل اهم رول لري نو د دوی په قدر او په قیمت باندې چې دی نو عوامي نېشنل پارټي پوهېږي او د هغې زنده مثال دا دی چې کله هم د بریکوټ پریس کلب زمونږ کابینه نیولې کېږي نو په هغې کې که په هره طریقه خو په ډېره درنه طریقه باندې چې دی نو د عوامي نېشنل پارټۍ ملګري مونږ له هغه مبارکي او زمونږ قدر قیمت چې دی نو په هغه انداز کې چې دی زه په خپله د خپلو ملګرو د صحافیانو نه مطمئن نه یم هغه مینه چې ده نو هغه مونږ دوی له نه ورکوو کومه مینه چې دوی مونږ له راکوي نو زه به دغه ووایم چې یاره ستاسو ډېره زیاته مهرباني او ستاسو ډېره مننه او دا یو واده در سره کوو چې کم از کم زمونږ په قلم کې څومره زوري نو لکه څنګه چې تاسو د دې قام او د دې ولس دپاره دا هلې ځلې کوئ تاسو د دې قام دپاره کمې قربانۍ ورکوئ دا زمونږ ایمان او عقیده ده چې زمونږ قلم او زمونږ هر وخت به ستاسو سره څنګ په څنګ ولاړ یو ستاسو چې څومره حق دی ستاسو چې څومره په موږ باندې حق دی هغه حق په موږ په ډېره مړانه باندې ادا کوو عزتمندو په دې کې شک نشته چې زمونږ دا وطن زمونږ دا صوبه دا ډېره ځپلې شوې ده او خاص کر په سوات کې چې کوم حالات راغلي دي دا چې په کوم انداز باندې تباه کړې شوه په دا چې څومره وروسته بوتلې شوه په دې کې څومره سیاسي خلک څومره سرکاري خلک هغوی قربانۍ ورکړې همدغه شانتي صحافیانو هم په دې کې ډېرې لویې قربانۍ ورکړې او د هغې بنیادي وجه دا ده چې دا قام او دا وطن دا خلکو ته د دې پاکستان حصه نه ښکاري دغه وجه ده چې په دې خلکو باندې خلک تجربې کوي او د هغه تجربو په نتیجه کې زمون قام ډېر وروسته بوتلو زما مقصد دا دی چې که مونږ هر څوک یو که هغه د هرې طبقې سره تعلق ساتي که هغه صحافیان دي که هغه ادیبان دي که هغه سرکاري خلک دی پکار ده چې مونږ ټول اول یو قام شو او د خپل وطن ته په دې نظر وګورو چې دا وطن زمونږ وطن دی د دې لپاره به مونږ ټول مشترکه جدوجهد کوو ستاسو د مینې او د محبت ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني او مونږ ستاسو د مینې او د خلوص چې دی نو قدر کوو او الله دې تاسو نور عزتمن کړي تاسو مونږ له عزت راکړو الله دې تاسو له عزت راکړي ډېره مننه ډېره مهرباني ورسره دغه د نور ملګري او بیا خاص کر د بالي مانه دغه انشاءالله داسې ورسره غلی جوړ سره وای بالي انشاءالله که بالي دی که دغه د ملګري دی چا چې دا پروګرام راخ کړی دی او چاله چې راخ کړی دی د دوانو ډیره شکریا دا کومه او ډیره شکریا او ډیره ښه موقع ده چې سهیل باچا او دغه ملګري داسې ښکلې کابینه د صحافیانو جوړه شوله چې انشاءالله راتلونکي موږ ته به هېڅ تکلیف نه وي خو دا یو خبره ته کومه چې وایي ازمیلي څوک نه ازمیي سهیل باچا موږ خو معلوم خلک یو تا سره وخت تېر شوی دی ذاکر محمد سره وخت تېر شوی دی فضل مولا سره دا وخت تېر شوی دی نو ازمیل څوک نه ازمیي خو اډر کوه او موږ به روزو که خیر ان شاء الله چانه د خپل طرف نه د دې ټولې ضلعې طرف نه دا یقین دهاني در کومه چې چانه به ورستي نه یو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زموږ سره شاته ناس ډېر عزتمن مشران د زموږ د ضلعې نائب صدر محمود خان د تحصیل صدر جناب بختیار خان او سیکرټري صاحب ارشد خان او نور ډېر عزتمن مشران او د پریس کلب ډېر عزتمند ملګري کابینه سهیل باچا ډاکټر ذاکر صاحب خلیل الرحمن بختی رحمان او عبید فضل او اقبال او داغه نور ملګري زه د ټولو ناول کم چې ملګري دا تنظیم د پریس کلب جوړ شوی دی او داغو کابینه په وجود کې راغلی ده هغو د زړه نه مبارکي ورکوم او دا ته هیله لرم چې مطلب ستاسو د قلم په ذریعہ باندې زمونږ د تحصیل بریکوټ ډېرې غټې مسلې هغه حکام بالا ته مخې ته راځي لکه څنګه چې تاسو همیشه په هره خبره باندې د دې بریکوټ تحصیل هره خبره هایلایټ کړې ده
ډېرې خبرې چې هغه موږ سیاسي خلک موږ چېرته په جبه هم نه ده راویستې، لیکن تاسو همیشه د خپل قلم په ذریعه باندې د اخبار او د ټي وي ذریعه جوړه کړې ده او حکام بالا ته یې رسولې ده. موږ ستاسو نه هیله لرو چې داسې به هم تاسو په روان وخت کې به تاسو د اقام مسلې مخې ته راولئ. ورونو تاسو دا خبره وکړه چې همیشه NP د صحافي برادرۍ همیشه خیال ساتلی دی او هغو له عزت ورکړی دی، په دې کې هیڅ شک نشته دی. لیکن مونږ د هرې ادارې مونږ خیال ساتلی دی، که هغه استادان صاحبان دي، که هغه صحافیان دي، که هغه کلرکان دي، هغو مونږ همیشه هغو ته کم او بیا خاص کر سیاسي کسان چې هغه په استادان هم شته، کلرکان هم شته، خو چې هغو په سیاست کې حصه اخلي او د خپلې برادرۍ دپاره کوشش کوي هغو ته مونږ د قدر په نظر باندې ګورو. دغه شانتې مونږ صحافي برادري دا مونږ د خپل قام دا نه چې د عوامي نیشنل پارټۍ، خو لیکن ولې چې په دې صحافیانو ورونو کې